ټیکنیکل خبرې په دې باندې عام سړی نه پوهېږي. دې په دې راتګ سره یو طرف ته زما پړایي متاثره شوله، زما ټول کلاسونه متاثر دي. الله چې به دې پیسو هم ستومانه شو چې دا نه د سپو دفتر ته او سپي پکې ګرځي، سړي پکې سره شته. ډېرې زنانه پکې داسې چې هغه پکې بېهوشه شي چې که د ایس سی په ذریعه ده او که د ډي سی په ذریعه ده چې هغه د خپل پروګرام جاري وساتي، خیر دی که زمونږ پړایي متاثره شي. پرون کار لتلی سبب بیا کار لزو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو. سید کامران یما نن د ګورنمنت های سیکنډري سکول کم بوایز چې دی د هغې مخې ته ولاړ یم. دلته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام یو سنټر جوړ شوی دی. تاسو راکتلی شئ د ګراوند کې ډېر زیات زنانه دي. زما کیمرامین که تاسو د کیمرې په سترګه باندې وخي او د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کوم بیسیک ایس او پیز چې دی هغه دلته نه فالو کیږي ځکه چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کوم بیسیک ایس او پیز دا دی چې دلته به کوم زنانه راځي هغې ته به بالکل چت ورکړي او چت داسې ورکړي چې په دې ګرمۍ کې تاسو دا لیدلی شئ چې چت نشته، بل دا چې دلته یخې اوبه فیسیلیټیز پنکه ونکه بالکل دلته نشته. زه کوشش کوم که دلته زنانه زما سره خبرې کوي شي چې د هغې سره خبرې وکړم او دننه کوم سټاف چې دی هغې ته کومې مسلې دي د هغې نه علاوه د سکول انتظامیې سره هم خبرې کوم چې هغې ته د هغې په ډیلي روټین کې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د وجې څه مشکلات دي هغې زما سره اوسئ. ملګرو په دې ټایم کې را سره د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول کوم بوایز دلته کوم سکول چې دی په کوم کې چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا سنټر دی د هغې د پرنسپل صاحب سره کوم سینیئر پرنسپل چې د هغې سره هم زما خبره وشوې. د هغې موقف دا و چې موږ ته ډېره زیاته مسله ده خو د هغې په غیر موجودګۍ کې زما سره وایس پرنسپل افسر خان صاحب موجود دی. د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. والسلام. سر دا راته ووایه چې دلته یو ستاسو سکول دی، بل دلته د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام دا سنټر هم دی. ستاسو په سټډي په اکټیویټیز یا روزمره په اکټیویټیز باندې څه اثرات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو خو وکړل چې زمونږ سکول وزټ کو، خاص طور د دې روان ایشو په مسلې سره باندې سره دا حکومت په اربون روپۍ دې لپاره جاری کړی دي چې د هوا مطلب ریلیف ملو شي د بېنظیر انکم سپورټ په سلسله کې. خو د حکومت نه دا خبره یا یېره ده یا د هغوی مطلب هغه څه ورته ووایو لا علمي ورته ووایو بې حسي ورته ووایو چې ته یو طرف ته اربون روپۍ ورکوې، بل طرف ته د تعلیم غونډه کې یو خاص محکمه د ماشومانو د مستقبل هغه ټول فکر چې دی هغه نظرانداز کېږي. زمونږ په سکول کې زمونږ په مین ګیټ باندې چې کوم زمونږ ګراوند استعمالو زموږ ماشومان د بریک لپاره ځي، د ډرل لپاره ځي یا د هغوی ان اوټ په هغې باندې کېږي. هغه دې راغلي دي د اے سی صاحب او د ډي سی صاحب په وینا باندې د هغوی په هدایتو باندې چې تاسو د خپل اکټیویټي نظرانداز کړئ دا متاثره کړئ، خیر دی خو چې مطلب دې ته ریلیف میلاو شي. زه دا وایم چې که زمونږ مستحق زنانو ته دا ریلیف میلاویږي زه پې خوشحاله یم، دا بله خبره نه ده. خو د دې دپاره د تعلیم غونډه کې یو حساسه اداره او د ماشومانو د مستقبل فکر پرېښودل او هغو ته دا وویل چې ته دا نظرانداز که خیر دی خو دوی مخکې که او دوی د ځان سره کېنوه. نو د دې په دې راتګ سره یو طرف ته زما پړایي متاثره شوله، زما ټول کلاسونه متاثر دي، زما ان اوټ چې دی هغه متاثر دی. د دې سره سره زمونږ د ماشومانو دپاره چې کوم واشروم دي هغه د زنانو په موجودګۍ کې زه هغې ته خپل میل چې کوم دی نشم لېږلی، زه ته خپل سکول ماشوم نشم لېږلی. دا زما سره د هایر سیکنډري سکول ماشومان دي، دا بالغه دي، دا لوی لکان دي. که دا لکان فرض که زه د هغوی خواته لېږم نو دا بې پردګي راځي. دا چې راغلي زنانه دي دا زما خویندې میندې دي، دا د علاقې زنانه دي، دا زموږ عزت دی، زموږ پرده ده او زما د ماشوم ضرورت هم دی. نو زه د دې دپاره یا به دا په دا ولګوم یا به دا په دا ولګوم. نو زما د حکومت نه ډېره غټه ګیله ده. زمونږ خپل ډپارټمنټ هم په دې کې دا دی، زمونږ اے سی صاحب زمونږ ډي سی صاحب په کار دا ده چې دومره میګا پروجیکټ شروع کېږي نو په کار د هغې نه مخکې یو پلانینګ کړی وی، د هغو لپاره یو ګراوند جوړ کړی وی. که زمونږ په دې سکول کې فرض که کوي د ګرمۍ د کومې چوټیانې چې را روانې دي د دې پورې دا پروګرام دې ډیلې کړی وی. موږ به ورته خپل امتحاني حال وزګار کړی وو، موږ به ورته یو طرف ورکړی وو، موږ به ورته فیسیلیټي ورکړې وه، موږ به ورته نوکر ورکړی وو، موږ به ورته اوبه ورکړې وي. زموږ خویندې میندې به متاثرې کېدې نه. نو دوی یکدم چې کوم دی دا پروګرام زموږ په اوبو باندې کېښودو او نه صرف کېښود بلکې دا یې راته هم ووایي چې که ستاسو پړایي متاثره کېږي تاسو چوټي ګنټه مخکې ورکوئ، که تاسو فرض کړه ډریلونه بندوئ فرض کړه خیر دی خو تاسو دا پروګرام جاري وساتئ. نن ورته ما وي د کوم ډایرکټر صاحب چې ورسره راغلی دی بهر ناست دی هغه ته مې صاحب خفه کېږم و زه ستا د دې پروګرام دپاره د خپلو 1100 ماشومانو د هغو هغه پړایي د هغو ان اوټ دا انتهایي د جهنم د اور په شان ګرمي ده. تاسو ټول دا خبره یې نه بجلي پکې نشته دی. زه ماشوم په کلاس کې بلاک کولی نه شم. دی به زه د ریفریشمنټ دپاره اوبو ته م راوباسم، دی به زه ګراونډ ته م وباسم، دی به زه کانې پینې ته م وباسم. زما په دغې ګیټ باندې دا پي آی ایس پي ور چې کوم دی هغه ناست دی هغه اکوپای کړی دی. نو زه ماشوم چې داسې وباسم او په دې طرف یې راولم په دې روډونو یې ګرځوم دا مناسب نه ده.
هغه ته مونږ دا وایو چې تاسو خفه کېږئ مو د چوټیانو کېدو پورې تاسو د ګراوند د چپوترۍ استعمال کوئ د سکول نه بهر چې کومه ده او چې سل چوټیانې شي دا د هایر سیکنډري کوم امتحان شروع دی د انول 2 پرچې پاتې سبا خیره پیپر دی دا به مو ته ختم شي موږ ورته بیا د امتحاني حال خالي کړو موږ به د فیسیلیټي هم درکړو موږ به د لوبند درکړو پنکه هم ته تللی کېدلي د زنانو په پرده باندې نو استاد به هم خیر وشي او زموږ پړایي به هم نه متاثره کېږي په 26 27 باندې چوټیانې کېدونکي دي او بهرحال هغه خپل هغه مقصد دی یا دغه هر څه ضرورت چې یا ذمہواري ده هغه زموږ په دې اکټیویټي باندې زموږ په پړایه باندې غالبه کړې ده او هغه دا کوشش کوي چې که د ایس سی په ذریعه ده او د ډي سی په ذریعه ده چې هغه د خپل پروګرام جاري وساتي خیر دی که زموږ پړایي متاثره شي قدرمنو تاسو د پرنسپل صاحب خبرې واورېدې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام خپل ایس او پیز دي چې دلته کوم زنانه راځي هغه د باقاعده شیلټر ورکی هغه د بنک ورکی په دې ګرمۍ کې د خوراک سکاک د لپاره ورته پراپر تنظیم ورکی تاسو پر اسکرین باندې انه هم چې دې داسې د هیڅ فیسیلیټیز نشته راځم او د دې خلکو سره خبرې کوم تاسو ته ورم راځي زما سره اوسه هغه وای سلور غنټه وشو د غرمو ته ولاړو د ماشومان تباہ برباد شو کم از کم به دې باندې خو لګ اکشن ولګل مسلمانانو لګ ترقی ورکړي کم ځای راغلی زجیره باټای ما پرون دی ورځ باندې راغلی کنه دنه مخکې راغلی ورځ راغلی مثلا ونن راځه او سبا راځه کار نه کیږي نه ګرمیم ډیر او ګرمیم ډیر ماشومان والله چې به پیسې ستومانه شو چې دا نه دی په کار د څه حل دی روزي شي چې راځو په مخه اورې او پیسې نه ملایي کله وي سوي کوي کله کارت کې نشته په کارت کې خپایسه باقاعده شته علي پاپي یو کالو شو غوړو دا ماشومان نه ول دلته ګرمي ده حالت دي اورې ته کیږي او دا حالت په مخه راځو بیا واپس شو دا کم ځای راغلی کلابټ او په دې ورځ باندې راغلی کنه دنه مخکې راغلی کیم راغلیو سواړی ډیر د سوي دی وی چې لکه ملاویږي نه شته پکې نه او موږ پرون تاسو کړه کارت کې شته ګرمي خو ډیره زیاته راځه سره ماشوم ده ماشوم در سره دا په مخه ته کې او بوم دلته سریه نه دا حالت غریبی ده پرون کار لته سبب بیا کار لزو اوري کاروم یو ورځ نه دی اړه کې دا حالت عزیز دلته دا حساب کی قدرمنو کتونکو دلته چې کم کسان پیسې ورکی په آسان الفاظو کې ورزرم کم کسان چې پیسې ورکی زنانه ولا هغه اورو چې د هغه ست تحفظات یا د هغه د دې په حواله باندې سوال غوړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول ناول خو تاسو د میډیا ټیم ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو رالی او زموږ د علاقې د غریبو خلکو د حالم تپوس وکړو نو تاسو ډیر شکریا ادا کوم. پوزیشن دا دی چې لکه ګرمي ده او تکلیف ته خدا موسم داسې دی چې لکه ګرمي ده دې سره سره کېږي بجلی خو کوئی یوازې نشته نو دلته موږ ته نشته هر ځای نشته تکلیف دی او په دې کې مین مسله دا ده چې لکه دا خو ټولې ټیکنیکل خبرې په دې باندې عام سړی نه پوهېږي دا سیسټم چې دا زموږ په دکانونو سیټي 3 میاشتې موږ په دې باندې په دکانونو کار کوو 3 میاشتې بعد چې کله دا اډر وشي چې تاسو سکولونو ته لاړ شئ موږ بیا دا سکولونو ته راولو خو دا ټیکنیکل مسایل چې کله دا لوکیشن د دکان نه په سکول باندې سیټ کړي نو په دې باندې ټایم لګي دا موږ له اول دا تکلیف زموږ د خلکو ته په دې باندې میلاو شو چې موږ اول ګورنمنت د بټای سکول مقرر کړو چې وی تاسو ور بټای سکول ته بي اس پی ډپارټمنټ دا مقرر کړو چې وی تاسو به د بټای سکول ته ځئ په بټای سکول باندې چې کله زموږ لوکیشن سیټ شو موږ ال تلاړو نو سکیورټي مسله وا سکیورټي مسله ډي پی او صاحب او زموږ ډي سی او صاحب اجازه نور کوي چې تاسو الته ټرانزیکشن نه کوئ زموږ د بټای سکول نه واپس غدېزو ګراوند ته لوکیشن سیټ کېدو نو پای کې بیا ټایم لګي نو لازمی خبره چې په یو ورځ کې دا لوکیشن نه سیټ کېږي دا ټیکنیکل بیا زموږ د نیټورک مسلې دي نو نیټورک دلته کې لکه ټیک نه دی کوم وایي چې ټیک ته نو دې لپاره موږ زوم نیټورک هم ساتو ټیلینار هم ساتو یو فون هم ساتو چې کوم یو موږ له ټیک کار کې موږ په هغه باندې کار کوو او نو لکه وس نن چې دی لکه دوه درې ټیک ته چې موږ لکه دې زنانو د تکلیف میلاو شو دا غي موږ د معذرت لپاره خپل په پیجونو نه لکه شیر کړم چې سیستم ټیک نه دی کار نه کوي لہذا تاسو کله تکلیف نه بچ کېدل غواړئ نو تاسو په خلار راشي سنټرو ته ډیر مرازي زنانه دا خو زنانه دي غریبانان دي د لور زین ناراضي لکه دی خو نت نه ګوري سوشل میډیا نه ګوري چې څه مثلا نه دی په دې باندې پويږي خو بس راضي او دلته جمع کیږي بل بیا د ډیسپلین مسله ولکه مونږ اوس خای د ټیک ټاک کار روان دي خو دا لین باندې ناسي زنانه په طریقه راضي مونږ ته ګوتې لګو او پیسې ول پوره ورکو خو په دې کې زمونږه سیاسي چې زمونږ د علاقې کوم مشران دي هغه په دې کې مداخلت وکړو د ډي سی سره ملاو شو هغه موږ له انتظامیه لکه سکیورټي راکړه پولیس راکړو
هغه موږ ته د بي اس پی ډپارټمنټ چې کوم اهلکار دي هغه زموږ سره دي. نو نن ان شاء الله ټیک ټاک کار روان دی او خو برابر دی. یو راته دا ووایه چې د دې نه مخکې به دا پیسې په دوکانونو کې زنانو ته میلاوي دي داسې څه وجه کېدای شي یا تاسو ته څه وجوهات هي چې د هغې نه دوباره سکولونو ته ټرانسفر کړي؟ د هغې ورته زه دا وایم چې زموږ په دې کلیواله سیمه کې دا قسمه مسلې نشته. دا مسلې زیاتتر په ښارونو کې لکه هایلایټ شي، لکه په اسلام آباد کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې، هلته کې ځایونه تنګي، بازارونه تنګي، لکه دوکانونه تنګي. نو هلته دا مسلې دې خلکو ته راشي، دې زنانو ته د هغې ځای دا مسایل هایلایټ شي. چې کله هایلایټ شي نو دا چې فیصله بیا منسټري یا بي اس پی کوي، نو دا بیا د یو صوبې لپاره یا د یو کلي لپاره یا د یو ضلعې لپاره نه کوي، هغه بیا د اوورال پاکستان لپاره هغه فیصله کړي. نو هغې کې بیا موږ هم راشو، نو ظاهره خبره چې څه فیصله هغې د برې نه وکړي، هغې ته موږ هم بیا باونډ یو، نو موږ بیا په سکولونو ته ځکه. خو تاسو خو دا خبره منئ که نه چې د بېنظیر انکم سپورټ کوم بیسک ایس او پیز چې دي هغه دلته اوس هم نه فالو کېږي؟ نو هغه خو یاره کوشش دوی کړی دی زیات تر کوي، خو د هغې به ته زه هم یو خبره وکړم. لکه زموږ دا های سکول ګدیزي دی، دا ماشاءالله ښه ټیک ټاک غټ سکول دی، خو په دې کې دلته دوه حالونه روان دي، اگزام د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر. اوس هم شاته په دې حال کې چې کوم دی هلته اگزام روان دی، تاسو د هغې دغه هم اخیستلی شئ، د هغې نه تاسو ویډیو وکړئ او په دې به یې شیر کړئ. نو په 1200 بری سکول کې تعداد دی. نو د پرنسپل صاحب او یاد دی غریبانو موږ له دا ځای راکړی، سورې دی، چت دی، پنکه دا لګېدلې ده، کرسۍ پرتې دي. نو زه یم چې لکه د دې نه نور دغه موږ دا موږ د یو بل سره کاپریشن کوو، بیا چې کله پیپر ختم شي او حال موږ ته کولاو شي، دا زنانه موږ بیا بوځو هلته په حال کې کینو. ډېره مننه. کوم ځای نه راغلي؟ موږ د پرون راغلي جی. او څومره وخت ونو شو؟ یاره سهار را روان چې مولا چې بانک بیا هغه ټایم کې اوس راورسېدو، ډېره سخته ګرمي ده. اوس دلته په دې ګیټ کې په دې ډیم نه وایي دې روډ نه به پورې واوړئ، غرمو ته به ودرېږئ. زنانه راغلي دا ناست دي، دا خدای خبر شي نن زموږ نمبر راځي یا نه راځي. او نن په لومړۍ ورځ باندې راغلی که نه دې نه مخکې ورځ راغلي هغه بینک ته، حبیب بینک ته، زموږ د روپۍ د کراچۍ دي. موږ په دې باندې ډېر درخواستونه ورکړي وو هلته خپل کلي کې چې دا زموږ دلته را بدل شي. هغه دفتر والا چې دي نو هغه ډېپټي نه کوي. سر چې موږ راشو دفتر ته وایي اوس راځي ماسپښین شي، بیا وایي هغه رانغی تاسو ځئ بلې هفته کې به راشئ. چې بلې هفته کې راشو وایي نن ستاسو نمبر نه دی، بیا د جمعې ورځ ده، هفتې ورځ ده، چې بیا جمعې هفتې له موږ راشو هغه بیا نه وي. هغه دفتر کې د سره کار کېږي. د پرون دفتر خو بالکل د سپو دفتر دی او سپي پکې ګرځي، سړي پکې د سره شته. جی ملګرو تاسو دا کته هم شي د دې اکثر کسانو سره د ماشومان هم راځي، ګرمي هم ډېره زیاته ده دلته، کم بیسک فیسیلیټیز بار بار دا خبره کوم چې د اوبو څه تنظیم نشته، نور ګرمي هم ډېره زیاته ده. اکثر په ماشومانو باندې چل وشي یا په زنانو باندې. تاسو څنګه چې د ملګرو خبره وکړه هغې بیا دلته اسپتال ته بوځي. ایزي صاحب او ډي صاحب ته زما دا ریکویسټ دی چې دې خلکو ته کوم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بیسک ایس او فیز چې دي هغه ورته پرووایډ کړي، چې دلته د دې پیسې ورته میلاویږي، خو چې په یو مهذبه په یو باادبه طریقه باندې ورته میلاو شي.